ابراهیم علیه السلام په بوډاوالي کې الله پاک جل شانه ورته د حضرت اسحاق علیه السلام او د حضرت اسحاق علیه السلام د بچی د یعقوب علیه السلام زیر د جبرئیل علیه السلام په ذریعہ باندې ورکړي چې ستا به د بوډاوالي په حالت کې بچی کېږي اسحاق علیه السلام، بیا به هغه لویږي او هغه بیا بچی ورکوي یعقوب علیه السلام. پیغمبرانو د یعقوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه وروستو څومره پیغمبران راغلي ټول د حضرت ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلي. ابراهیم علیه السلام دو زامن اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام. نو بیا د اسحاق علیه السلام دا سلسله په دې سلسله کې تقریبا 4.5 یا د دین زیات انبیاء علیهم السلام الله را لېږلي. عیسی علیه السلام پر ټول پیغمبران دا د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي. د اسماعیل علیه السلام دو پوړې شوې کنه، یو زوی اسحاق علیه السلام شو د ابراهیم علیه السلام، بل زوی اسماعیل علیه السلام شو. نو د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام، بیا د یعقوب علیه السلام 12 زامن په هغې کې چې کوم دی یوسف علیه السلام پیغمبرو، بیا په کته پسې راځه حضرت موسی حضرت عیسی علیهم السلام تر دې پورې دا ټول انبیا چې راغلي دا ټول د حضرت اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي. د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو پیغمبر نه دی راغلی، کو راغلی دی نو صرف یو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راغلی. د دې وجې نه د اهل کتابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ضد و د ضد د وجې ایمان نه راوړ. دی خو چې دا به په بني اسرائیلو کې یعنی د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راځي او هغه الله د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راولېږو، د دې ضد د وجې نه اهل کتابو بیا ایمان نه راوړ. د اسماعیل علیه السلام په سلسله کې په دې کې صرف یو پیغمبر اولین او آخرین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی، او د اسحاق علیه السلام په اولاد کې 4.5 نه زیات یا د دې نه کم دومره انبیا علیهم السلام الله را لېږلي. نو د دې زیری ورته د اسحاق علیه السلام او د یعقوب علیه السلام چې اسحاق علیه السلام به الله تعالی درکوي، بیا به هغه الله لویي، د هغې نه وروسته به ورته بیا الله پاک هغه ته بچی ورکي، واده به کړي، د واده نه وروسته به ورته الله بچی ورکي، د هغه به نوم یعقوب علیه السلام وي. دا اسحاق علیه السلام نه دی پیدا شوی، د پیدایش نه مخکې ابراهیم علیه السلام د الله زیری وورو د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې چې به درله الله بچی درکړي، بیا به دا بچی الله لویي او بیا چې کله لوی شي واده به کړي، چې کله واده وکړي هغه له بیا زوی ورکړي، د هغه زوی نوم به یعقوب علیه السلام. د دې وجې نه امتحان دا په اسحاق علیه السلام د علالې نه دی کړی، د علالې امتحان یې بچا کړلی په اسماعیل علیه السلام، ځکه چې د زیری خو ته الله ورکړی و چې ستا به بچی کېږي، د هغه نوم به څه وي اسحاق علیه السلام، بیا به هغه لویږي، د هغه بچی کېږي، د هغه نوم به وي یعقوب علیه السلام. د اسحاق علیه السلام حکم یې نه دی کړی چې اسحاق علیه السلام حلال کا، ځکه دا خو پیغمبر ورته پته وه چې الله راته ویلي دي جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې چې ستا به زوی کېږي، د هغه زوی به بیا زوی کېږي. د دې مطلب به دی چې دی الله نه حلالي، دې بیا امتحان نه پاتې کېدو. خو الله ورته فرمایل چې اسحاق علیه السلام حلال کا، بیا امتحان نه پاتې کېدو، ځکه د مخکې نه ورته الله پیشنګویي ورکړې وه چې ستا به زوی کېږي او تش زوی به دې نه کېږي، د دې زوی به دې بیا زوی کېږي. مطلب دا چې دی به الله لویي واده به هم کړي، د هغې نه وروسته به دله الله بچی ورکړي. نو په دې امتحان نه دی کړی، امتحان یې بچا کړلی په اسماعیل علیه السلام چې د هغه زیری الله نه دی ورکړی. د دې وجې په اسماعیل علیه السلام امتحان وکړو چې دا بچی دې ذبح کړه. نو قرباني دې الله اخیستې نه ده، خو ابراهیم علیه السلام قرباني ورکړې ده، الله اخیستې نه ده، خو خپل نیت یې کړی د خپل بچي باندې چاړه راښکلې. نو د دې اسحاق علیه السلام زیری دا الله پاک ورکړی دی.